أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو او بالخصوص پښتنورونو، تاسو د دې موجوده شیاطینو دا خبرې اورئ او بیا د هغې نه وروسته زه یو څو خبرې درسره کوم. ټول د یهودو غلامان دي، د په شان ذلیله کی سره د بشمول مولوی صاحب دا ټول د یهودو غلامان دي. د دین پاس که اوسم د چا شکی اوس د دوی د قائد خبرې واورئ. نظام د جمهوریت ملک کې پروت دی، والله بالله ثم تالله دا د کفر نظام دی چې کوم خلکو را پیش کړی دی. جمهوریت نظام غلط دی، دا د قرآن او حدیث نه خلاف دی. د 300 آیاتونو سره د دې نظام ټسل 300 آیاتونو سره یو آیات نه لري، زه پکې مظاهره وکړم. بل یو نوې غونډه کې پکې راوتې دی، د خبرې واورئ. باندې استعمال کوي کم مولانا صاحب چې امن باندې خبره نه کوي، د وطن زره ته ویم مونځ نه کوي، په هغه جومات کې په هغه پسې. تاسو د دوی خبرې واورېدې، دا د قرآن کریم محققین دي او دا د قرآن کریم مفسرین دي چې قرآن کریم ته کینی نو الا ماشاء الله بیا شیخ القرآن. خو په دې خبره پوهه نه دي چې مونږ ساده لوح مسلمانانو سره څه کوو او بیا پسې پرده مونږ په کم کار کې اخته یو. محترم مسلمانانو، توصیف هو دا خبره کوي چې د یهود او دا د یهودو غلامان دي او سره د مولوي صاحب نه دی الله رب العزت دا د جنرال مشرف په شانتي کې او شیخ طیب صاحب د دوی امیر محترم هغه د نظام ته د جمهوریت ته د کفر نظام وي. تاسو واورېده د قرآن کریم د 300 آیاتونو سره د هغې تصل دی. دا دریم مولانا صاحب غالبا د نوم جهانزیب دی، د دا عرض کوي چې کم مولا کم امام په امن خبره نه کوي نو په ده پسې مونځ مه کوئ، په جومات کې مه پرېږدئ. مولانا جهانزیب صاحب زه تپوس تانه کوم چې د KPK امن چا خراب کړی دی؟ الحمدلله جمعیت علماء اسلام خو د روزي اول د امن خبره کوي او په امن خبره ولاړ دی. د دې نظام خلاف د جهاد فتوا چا ورکړې وه؟ څومره چې قتل و غارت کیږي ذمه داران هغه کسان دي، څومره چې زمان او جوان شهیدان کیږي د دې وینې بهیدونکي کسان هغه دي. هغه ستا قیادت دی، تر څو پورې ستا د دریو کسانو راه مختلفه ده او درې واړه شدت ورکوي، درې واړه شدت پسند لاره خپله کړله، نو آیا امن زمانه خراب دی او کستانه خراب دی؟ په ظاهر ته د عمل ته کفر وی او په خپل روان د دغه حصې د ANP سره په ظاهر دې عمل ته تاسو کفر وایي، قائد د روان د ANP سره دی. په موقع سره چې د کم جماعت پرله باري د هغه سره روان یې توصیف تمام جمهوریانو ته سیاستدانانو ته د جنرال مشرف په شان خیره کوي
او په خپله بیا د شپې ملاقاتونه او کوټونه بیا چاله غواړي؟ اسد قیصر صاحب له الله رب العزت دی توصیفات تا داسې ذلیله کړي لکه څنګه چې ذلیله یې. الله دې تاسو ته هدایت وکړي او که د هدایت اهل نه نو الله رب العزت هم تباه و برباد کړه چې تاسو نوجوان تباه و برباد کړو، تاسو ساده لوح مسلمان تباه و برباد کړو. زما محترمو مسلمانانو، دا د انتخاباتو نه مخکې دا خبره ورسوئ چې د دې خلکو غوږونو ته واوري چې امن آیا دیوبندي خراب کړی دی او که پنجپیري خراب کړی دی؟ امن چا خراب کړی؟ د امن سوال به زه دوی نه کوم چې زما ملک کې بې امنیتي چا راوستې ده او وسې څوک کوي او شروع د چا نه شوې ده. وما علینا الا البلاغ.